بسم الله الرحمن الرحیم. سبق 11 جنس اور فصل کی قسمیں. دینا ما قبل فصل کې د اصطلاح ما هو ذکر شو او د هغه فصل نه مخکې د جنس تعریف اور د فصل تعریف شو. اوس به دې سبق کې د جنس اور د فصل دو قسمونه ذکر کړي. نو جنس په دوه قسمه دی، یو ته وایي جنس قریب، بل ته وایي جنس بعید. جنس قریب دا هغه جنس ته وایي چې د په جزئیاتو کې دوه یا زیات جزئیات راواخلي او په ما هو سره ته سوال وکړي او په جواب کې هم دک یو جنس راځي. د کم جنس د جزئیاتو نه چې سوال شوی دی د دې جزئیاتو نه د سوال په جواب کې هم دک جنس راشي، نو داسې قسم جنس ته به وایي جنس قریب. مثال په طور باندې لکه وګوره حیوانون، نو دا حیوانون دا جنس دی او د جزئیات وګوره انسان، بقر، حمار، فرس، یعنی په مخ د ځمکه چې څومره زنده سر دي دا ټول د حیوان په افراد او جزئیاتو کې راځي. خو موږ دا مثال په طور یو څلور ذکر کړی دي: انسان، بقر، حمار، فرس. ځکه دې ټولو کې حیوانیت یعنی زندگی اور حیات شته. نو دلته وګوره مونږ تعریف وکړو چې د جنس چې څومره افراد دي، کو ته دوه راواخلې یا زیات راواخلې او په ما هو سره ته سوال وکړي، نو جواب کې به هم دک جنس راځي. نو داسې جنس ته به جنس قریب وایو. مثال په طور مونږ د په افرادو کې دا دوه راواغستل، سوال دی کو الانسان والفرس ما هما، جواب کې به څه راځي؟ جواب مشترکه به راځي کنه، حیوانون، ځکه دکم حیات شته دکم حیات شته. او کو دریو نمو کو الانسان والبقر والحمار ما هم، جواب کې به هم دک حیوانون راځي. دغه رنګې د نورونه الانسان والبقر والحمار والفرس والذباب ما هم، جواب کې هم دک حیوانون راځي. نو به یو جنس داسې دی چې داغه د افرادونه چې دوه یا زیات څومره مرالی او ما هو سره تی سوال کوي او جواب کې مکه جنس راتلو، نو داسې جنس ته به څه وایو؟ جنس قریب. پوه شوې پې که نه؟ دویم قسم دی جنس بعید، چې یو جنس داسې وي چې د په افرادو کې دوه یا زیات راواخلي او ما هو سره تی سوال وکړي، نو په جواب کې کله دا جنس راشي کله بل جنس راشي. یعنی دا یو جنس راتلل ضروری نه دی، کله یو جنس راځي کله بل راځي. نو چې کله پکې دا تخییر والا خبر راځي، کله یو جنس کله بل جنس، نو داسې جنس ته به وایو جنس بعید. مثال په طور باندې جسم نامی، نو جسم نامی د افراد وګوره، جسم نامی معنی بڑھنے والا جسم، هغه جسم چې په هغه کې وخت تیرېدو سره بڑوتری راځي، زیاتوالی راځي، غټیږي. نو ګوره انسان کې هم دا صفت شته، فرس، شجر، ونه هم غټیږي کنه، حمار. مثالونه ډیر دي، ماته یو څلور ذکر کړي دي. نو د په افرادو کې د دوه یا د زیاتو نه چې ته کله سوال وکړې، نو کله به هم دک جسم نامی راځي او کله به بل جواب راځي. مثال په طور مونږ د دوه نه کو الانسان والفرس ما هما، جواب کې به جواب مشترکه سره راځي حیوانون، ورل د جسم نامی رانلو. او کو دویم الانسان والفرس والشجر ما هم، نو جواب کې به سره راځي جسم نامی. یعنی دا دریوانه هغه جسمونه دي چې دی کې بڑوتری راځي، دی کې غټوالی راځي. پوه شوې؟ نو بای کو یو جنس داسې وي چې داغه په افرادو کې د دوه یا د زیاتو نه سوال وکړي په ما هو سره، جواب کې کله هم دک جنس راشي کله بل جنس راځي، نو داسې صورت کې به دغه جنس ته څه وایو؟ جنس بعید. دې ته بیا جنس بعید ویل کیږي. پوه شوې بیا؟ لکه مناطقو په نسبت باندې ټول مخلوقات په مخ د ځمکه چې څومره آباد دي، دا ټول مخلوقات په دوه قسمه دي، یو ته وایي جوهر، بل ته وایي عرض. جوهر دا هغه مخلوق ته وایي چې د وجود بظاهر قائم بنفسه وي، یعنی خپل وجود کې چاته محتاج نه، په خپله موجود وي.
الکه حقیقت کې دا ټول کائنات په موجودوالي کې الله ته محتاج دی. پوه شوې؟ حقیقت کې دلته چې دی جوهر تعریف دا کوي چې بظاهر د یو څیز وجود بذات قائم وي، یعنی چاته محتاج نه په خپل وجود کې. مثلا دا بورډ د ګوره دا اوس ولاړ دی، دا بل څیز ته محتاج نه دی. دا ډیکس دی، دا اوس دلته پروت دی، په دې ودرېدو کې چاته محتاج نه دی. دا سټین دی، دا پکې دی، دا موجود کېدو کې اوس دا چاته په ودرېدو کې چاته محتاج نه دی. دا مطلب دی بظاهر، ورنه حقیقت کې خدا تمام کائنات په خپل وجود کې الله ته محتاج دی. نو دې ته جوهر وای. لکه ارواح او اجساد، جسمونه چې څومره څیزونه لري. اوس د عرض تعریف اور خپل به سمجھ کې راشي. عرض چې د دو وجود قائم بغیره وي، یعنی د غیر د ملاوېدو نه بغیر دا وجود کې نه راځي. لکه رنگ، مونږ به کله پیژنو چې دا تور رنگ دی او دا سپین رنگ دی، چې کله هغه توروالی سپینوالی پسې لګېدلی وي کنه ځان له دا توروالی سپینوالی موجود کېدی نشي موجود کېدی. مونږ وایو دا سپین دیوار دی، نو دیوار خو سپین نه دی، د باندې رنگ سپین دی، نو دا رنگوالی د عرض دی، او دا دیوال چې خپل وجود دی دا جوهر دی. دغه رنګ لمبایي، چوړایي، عمق وغیرہ، گہرائی، دا ټول په اعراضو کې داخل دي، دې ته اعراض وایي. په دغه نسبت باندې دویم قسم چې مناطقه کوي د فصل کوي. فصل هم په دوه قسمه دي، یو ته وایي فصل قریب، بل ته وایي فصل بعید. فصل قریب دا هغه فصل ته وایي چې په جنس قریب کې چې کم جزئیات شریکو د انسان سره کم شریک دي، بقر، حمار، فرس وغیرہ وغیرہ، دا ټول په حیوانیت کې حیات کې مشترک دي کنه. نو په جنس قریب کې چې کم جزئیات د انسان ماهیت سره شریک دي، نو دا فصل راشي او دغه ماهیت را جدا کی د نورو مشارکاتو نه. نو بیا دسه فصل د سوی لکه فصل قریب. مثلا په جنس قریب کې د انسان سره بقر، حمار، فرس وغیرہ دا شریک دي، خو لیکن دا انسان چې یو امتیازی صفت لري، د خر نه، د اس نه، د نورو زنده سرو نه دا یو امتیازی حیثیت لري او مقام مرتبه لري، دا د یو څیز په وجه هغه څه دی ناطق، چې دا صاحب عقل دی. نو د دې عقل په وجه باندې دا د نورو زنده سرو نه را جدا دي، ځکه نورو زنده سرو کې، حیواناتو کې عقل نشتا، عقل صرف د انسان خاصه ده. نو ناطق د انسان د پاره فصل قریب دی چې دا د فرس، حمار، بقر نه را جدا کوي. دغه رنګه دا فرس چې د پاره سواحل، هنهنانه والا، دا اس کم خپل چغه وي، ته سواحل وي. نو د دې سواحل دغه صفت په وجه باندې دا فرس د حمار، بقر، انسان نه را جدا کوي. نو دا ساحل د فرض د پاره فصل قریب شو. دغه رنګ ناحقه دا خر چې کوم چغه وي، نو دته ناحق ویل کیږي. نو دا ناحق د حمار د پاره فصل قریب دی، ځکه چې دا صفت په نور حیواناتو کې نشته. دا خر چې کوم چغه وي دا چغه نور حیوانات نه وي په دغه انداز باندې. نو دا ناحق د حمار د پاره فصل قریب دی چې د دې ناحق په وجه د حمار، د فرس او د انسان او د بقر نه را جدا دي. نو خلاصه دا شوه چې فصل قریب چاته وي، دا هغه فصل ته وي چې په جنس قریب کې کم جزئیات مشترک دي د ماهیت سره، نو دا فصل راشي هغه ماهیت د نورو مشارکاتو نه را جدا کوي. بل مثال وره لکه جمله. دا جمله جنس ته جنس، د دې دوه انواع دي. یو نوع یې څه ده؟ جمله اسمیه، بله جمله فعلیه. دا جمله جنس ته، د جمله اطلاق په دې جمله اسمیه باندې کیږي، په جمله فعلیه باندې کیږي. نو دا جنس ته. او دا دوه جمله اسمیه او فعلیه دا د دې جمله انواع دي. اوس دا جمله اسمیه د دې فعلیین پس خبره ممتاز او جدا ده. دغه رنګ دا جمله فعلیه د جمله اسمیین پس خبره ممتاز او جدا ده. نو هغه صفت
چې دا کم صفت باندې جمله اسمیه د فعلیه نه جدا ده او فعلیه د اسمیه نه جدا ده، هغه صفت ته ویل کېږي فصل. مثال په تور جمله اسمیه چې د فعلیه نه جدا ده په یو صفت، هغه څه؟ ځکه چې جمله اسمیه هغه جملې ته وایي چې د دې ابتدا د اسم نه شوي وي. نو دا ابتدا د اسم نه کېدل دا فصل شو، چې د دغه ابتدایت په وجه چې د اسم نه شوي دا جمله اسمیه را فصل جدای کړه د جملې فعلیه نه. نو دا ابتدا د اسم کېدل دا فصل شو د جملې اسمیه دپاره. د کشان جمله فعلیه د اسمیه نه پس خبره جدا ده چې د جملې فعلیه ابتدا په فعل سره کیږي، نو د ابتدا د فعلیت په وجه باندې د فعلیه جدا ده د اسمیت نه ورسېده، نو دغه فصل شو. دویم قسم چې دغه فصل بعید دی. فصل بعید دا هغه فصل ته وایي چې په جنس بعید کې چې د دې ماهیت سره کم جزئیات شریک دي، نو دغه فصل بعید راشي دا ماهیت خود د ما بقیه شرکاو نه را جدا کوي، خو په جنس قریب کې چې وسره کم شریک دي دا غینه نه جدا کوي، نو داسې فصل ته وایي فصل بعید. مثلا حساس دا هغه سیس ته ویل کېږي چې هغه حس محسوسوي، لکه موږ حس محسوسو، आवाज اورو، حس محسوسو، درد تکلیف محسوسو. اوس چې دا سیزونه څوک نه محسوسوي هغه حساس نه دی. اوس مثال په تور باندې دا حساس په جنس بعید کې ګوره چې کم افراد انسان، فرس، شجر، حمار، نو دا حساس چې ده کنه دا انسان را جدا کوي د شجر نه. شجر ونې ته وایي او ونه حس نه قبلی کو، ارسونه واقع تکلیف محسوسوي نه، حس نه قبلی. نو په جنس بعید کې چې کم افراد سره دا انسان، فرس وغیره سره شریک دی، نو انسان ته را جدا کوي ځکه دا حساس دی، فرس هم جدا کوي ځکه دا هم حساس دی، حمار هم جدا کوي ځکه دا هم حساس دی. دا چانه؟ د شجر نه جدا کوي. او په جنس قریب کې چې رقم افراد سره انسان شریک دی دا غین نه را جدا کوي. ولی؟ ځکه هغه ټول حساس دي، حساسیت کې هغه ټول څه دي؟ شامل دي، او دلته پکې شجر نه دی شامل. نو حساس د انسان د پاره فصل بعید دی، د غرنګ د فرس د پاره فصل بعید دی، د حمار د پاره فصل بعید دی، شجر د پاره نه دی، ځکه شجر حس نه قبلی. پوه شوې په لکه که یو طالب علم سوال وکړي چې بھئی موږ دا فصل قریب، فصل بعید د دې زده کړه ولې ضروری ده؟ یعنی د دې په زده کړه کې مقصد او غرض څه دی؟ موږ دا زده کو نو څه فایده حاصله کړه؟ نو د دې فایده او مقصد او غرض دا دی، یاد ساته چې کله هم یو سړی نه ته د امتیازي صفت باره کې سوال وکړي چې بھئی ستا امتیازي صفت څه دی؟ یعنی د کم صفت په وجه باندې ته د ټولو نه ممتاز یې، کم داسې صفات دي چې هغه په نورو کې نشته او په تا کې موجود دي. امتیازي صفت دی ته وایي چې په یو کس کې موجود چې چا په بل کې نه. نو چې کله یو انسان نه ته د امتیازي صفت باره کې تپوس وکړي او هغه تا د خپل امتیازي صفت ذکر کی، نو پاغه امتیازي صفت پیژنګلنې کې چې کم از کم ته د مغالطې شکار نشي، چې ته پیژنې او واقع دا د امتیازي صفت ته د کم چې د دعوا وکړه. دې دپاره فصل قریب او بعید پیژندل ضروري دي. مثال سره ځان پوه کا. مثلا د الله رب العزت اطاعت کول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کول، دا په تمام امت محمدیه صلی الله علیه وسلم باندې فرض دی. خدای کې یوم نه انسان مسلمان نشي پاتې کېدی. اطاعت د الله رب العزت، اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرض دی. بل طرف ته کو ګورو نو زمون غیر مقلدین رونه اغوی نه کوته د امتیازي صفت متعلق تاسو کې نو غي خپل امتیازي صفت ته دا وی چې اهل حدیث کې دو اصول، اطیع الله و اطیع الرسول. یعنی زمونږ دو اصول دي، د الله اطاعت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت. یعنی خپل ځان د الله رب العزت د احکامات او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اطاعت مکمل پابند اور کامل غنی ځان په اطاعت کې.
نو مطلب انتهایی صفت خودی ته وي چې په چا کې موجود شي په بل کې نه، یعنی وی دا صفت صرف په مونږ کې موجود دی چې مونږ اطاعت د الله اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو، مطلب په نورو کې دا نشته. دغه ته امتیازي صفت وای کنه. نو په ایمان وای دا امتیازي صفت ګرځیدي شي د دوی نه نشي ګرځیدي. ولی اطاعت د الله اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د دین نه دی بلکې دا د تمام امت مسلمه صفت دی. ځکه په امت مسلمه کې چې په حیثیت مسلمان وي یو هم اطاعت د الله اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منکر نه دی. هر سړی د الله اطاعت کوي، هر سړی مسلمان هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي. نو چې ټول بدی کې متفق شو نو دا امتیازي صفت د دې خلکو ولې وګرځیدو. ها دا اطاعت د الله اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امتیازي صفت دا د امت مسلمه دی. اوس ته يهود وتل اغوی به دې صفت سره ممتاز دغه نه دي موصوف نه دي. دغه رنګ عیسایان اغي د الله اطاعت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت باندې موصوف نه دي. قادیانیان شیعاګان وغیرہ. نو ګوره دا اطاعت د الله اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امتیازي صفت د غیر مقلدین نه دی بلکې دا د امت مسلمه امتیازي صفت دی. پوه شوې په دک کشان زمونږ بریلیان ورونه چې دي هغوی خپل امتیازي صفت پتا ته دا ذکر کوي چې مونږ په ټول امت کې زیات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کوونکي ځان زیات محبین کړي. په ایمانی وایا چې یو انسان اسلام قبلي هغه د الله سره مینه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به مینه نه، نو دا خو د هر مسلمان صفت ته چې هغه به د الله رب العزت سره او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي. نو دا محبت د رب ذوالجلال او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا خو د هر مؤمن صفت ته. نو لہذا کو دی خپل امتیازي صفت دا ذکر کوي چې موږ د نبی علیہ السلام سره زیاته مینه کو، دا د دې امتیازي صفت نه دی بلکې دا زیاته مینه کول دا د امت محمدیه صفت دی. ځکه بدی کې تمام مسلمانان یو شانتی دي. اگر کو بات کې مونږه عمل څوک زیات کوي د نبی علیہ السلام په احکاماتو باندې په طریقه باندې څوک کم کوي، خو لیکن مینه او محبت خدا ټولو دی کنه. ها البته امتیازي صفت دا زیات مینه کول د دین سره د نبی علیہ السلام سره د الله رب العزت سره دا د امت محمدیه چې چا اسلام قبول کړي دی نو هغه د دې امتیازي صفت ګرځیدي شي. د يهودو امتیازي صفت دا نشي ګرځیدي، د عیسایانو نشي ګرځیدي، د قادیانانو د شیعاګانو نشي ګرځیدي. امتیازي صفت تعریف ځان په پوي کې لکه چې چا کې وی موجود شي بلکې غني امتیازي صفت چې د دې صفت په وجه باندې دا د ټولو نه ممتاز دی کنه. الله پوه شوې لکه اوس تاسو ته یو څو ډلې د ذکر کومه چې د هغه ډلو کې داسې امتیازي صفتونه پراته دي چې هغه په بل چا کې نشته، دغه ته امتیازي صفت وایي. مثلا یو ډله ده هغې ته ویل کېږي فرقه خارجیه، او د دې دا ځوان دی او ګمان دی چې حضرت حسین رضی الله عنه په مقابل کې چې کم یزید برحق، حسین رضی الله عنه برحق نو وی. نو ګوره دا صرف د دوی ګمان دی، په امت مسلمه کې یو فرد هم د دینه بغیر د دې خبرې قائل نه دی. نو دی یزید برحق غني په دغه معامله کې، حسین رضی الله عنه په ناحق باندې غني. نو دا یو بد صفت ده، د دې یو امتیازي صفت شو. بدی وجه باندې دا ډله پیژندل کېږي چې دې ته فرقه خارجیه وایي. د کشان شیعاګان دي، د دې یو امتیازي صفت دی هغه څه چې دی صرف اور صرف د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه مناقب ذکر کوي، داغي فضائل ذکر کوي، جنگ صفین جنگ جمل نتاویږي راتاویږي، صرف دک ذکر کوي، نه سیرت ذکر کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او نه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، نه د حضرت عمر رضی الله عنه، نه د حضرت عثمان رضی الله عنه، نه د نور صحابه. بس صرف د چند افرادو تذکیره کوي. نو به د چند افراد تذکیره کول دا صرف د شیعاګانو صفت دی او د نورو نه کول.
او موږ الحمدلله د دې ټولو تذکره کو، دا ټول صحابه کرام زموږ د سر تاجونه دي، زموږ د ایمان حصہ ده. وګوره شیعاګان بدی سره پیژندل کیږي. تک کشان په دې مقدس مکه یو بل ډله د مودودیان ورته وي. د دې دا اصول دی چې هر سړی قابل تنقید دی، هر سړی باندې تنقید کیدی شي، هر شخصیت باندې. د دې وجنه په امام باندې دی تنقید کوي، په بزرګانو دی تنقید کوي، د دې په کتابونو کې شته، په صحابو دی تنقید کوي، د دې په کتابونو کې شته، په بعضو انبیو باندې دوی تنقید کوي. یعنی هر سړی وی قابل تنقید دی. نو دا قانون د دې په نسبت باندې یو مسلم دی. نو په دې سره دا موجودیت پیژندل کیږي. وګوره دا هر سړی قابل تنقید دی، دا قانون د دې د پاره شو یو امتیازي صفت شو. د کشان قادیانیانو ګوره د دې امتیازي صفت دا دی چې دی په مقدس مکه صرف ځان ته مسلمانان وي، نور باقی دا ټول کافران دي. د دې پنس دسه مخلوق سره وسکه صرف ځان مسلمان غني، باقی ټول کافران غني. نو دا خبره د دوی امتیازي صفت ده. او دا علماء دیوبند امتیازي صفت سره وره اصول اربعه خپل دلایل غني: کتاب الله، سنت رسول صلی الله علیه وسلم، اجماع اور قیاس شرعی. دا سلور وانه خپل ادله غني. دا علماء دیوبند امتیازي صفت ده. یو دویم چې د دې امتیازي صفت ته اعتدال، میانه روی په هر مسله کې الحمدلله میانه روی او درمیاني لار اختیاري، نه د افراط شکار نه د تفرید شکار، بلکې د صراط مستقیم الحمدلله. دا د دې صفت دی. دریم امتیازي صفت د علماء دیوبند چې په فتوا ورکولو کې انتهایی احتیاط نه کار اخلي. انتهایی احتیاط د دې نورو مسالکو په شان، د نورو مکتبه فکر په شان باندې ډایرکټ د کفر فتوا دا خبرې نشته. الحمدلله د علماء دیوبند امتیازي صفت دی. نو فصل قریب فصل بعید مونږ سره لپاره زده کو چې بای څوک امتیازي صفت ذکر کوي خپل، نو چې مونږ پوي شو چې واقع دا د امتیازي صفت دی یا دا نه دی، چې مغالطه نه بچو، غلطه نه بچو.